نن خو بس دا خبره راوته د دا شته او دا نشته دی دا شته او دا نشته دی لږ عبادت بم پکې کوم مخکې دغه تراویح وکنه نو بس دې طرفونو ته دا وابیان خدایوالي نه دي دا دومره نه وه غیر مقلدین دا بیا وداسې چې منځونه کوي خدای دې غر کو پر کې په ټکي باګا نه یې تراویح څو رکعاته دي وایي تراویح خو 8 رکعاته دي هسې هم خلک منځونه نه کوي او تراویح هم ورته 8 رکعاته که او نه وایي اوږدې پکار دي که نه په تراو باندې ردونه شروع شو تراویح هم راته صاحب اوس څوک وایي 8 رکعاته عمر رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی داسې په جوماتونو باندې تېرېدو نو تراویح پکې شروع وي یو کس مخکې او نور ورپسې ولاړو علی رضی الله تعالی عنہ چې داسې وکتل خلق تراویح کې نو ډېر زیات خوشحاله شو او څه وایي علی رضی الله تعالی عنہ وایي یا الله اللهم نور قبر عمر اللهم نور قبر عمر کما نور مساجدک یا الله د عمر رضی الله تعالی عنہ قبر روخانه کا لکه څرنګه چې ستا دا جماعتونه روخانه کړي دي دا خو د عمر رضی الله تعالی عنہ سنت او تراویح د رسول الله مبارک سنت دي دا کم ترتیب چې دی د عمر رضی الله تعالی عنہ ورکړي او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ سنتم د رسول الله مبارک سنت دي علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین او بیا 10 رکعات دي او کو 8 رکعات دي نو ائمه اربعه امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا سلور تمنګه ائمه اربعه او مذاهب اربعه وایو کنه پدې ټولو کې دا اجماع ده پدې باندې چې تراویح 10 رکعات دي صرف او صرف ابن تیمیه حنبلی او غیر مقلدین دا اسی کوتاو بوتاو چې کوم دي دا کوتاو بوتاو پکې درته نه یادوم کوم چې مخکې نه وغلا بیا هم سيو اوس خو بیخي پس نه پیږي ګوره اوس بیخي پس نه پیږي واو دغه خلک وی 8 رکعات دي او یادول اوس درته خبره کومه په مکه معظمه کې با تراویح چې کېدی نو 10 رکعات بو خو چې 4 رکعات بو شو نو د 4 رکعاتو نه بعد به طواف کو نو د هر 4 رکعاتو نه بعد به طواف کېدو نو چې کله دغه طوافونه به کېدل نو 10 رکعات به هم کېدل او د هر 4 رکعاتو نه بعد به طواف کېدو مدینه منوره کې دا طوافونه نو په مدینه منوره کې امام مالک رحمه الله نو د امام مالک رحمه الله مذهب سونه وګرځیدو تاسو ته پته لګي دا 4 ترویح جوړیږي دا څو جوړیږي 4 نو په 4 ترویحو کې امام مالک رحمه الله په مذهب کې 14 رکعات تراویح وي 14 رکعات تراویح وی ولی وی 4 رکعاتو کې طواف نشته نو د 4 رکعاتو کې دلته نفلونه کوي مدینه منوره کې طواف نشته کنه په مدینه منوره کې طواف نشته نو چې کله 4 رکعاتو کې نو دا غینه بعد بیا 4 رکعات نفل کوي نو دغه 4 چې ورواچه نو 4 4 16 20 او 16 شو 36 رکعات شو او په یو روایت کې د امام مالک رحمه الله 41 رکعات راغلي دي 41 رکعات څنګه وای هغه دادی چې 14 رکعات هو هغه دغه شو او 3 رکعات ورسره د وتر شو نو سو شو یو کم سلوي او 2 رکعات د وتر نه بعد ورسره نو یو سلوي رکعات شو خو دریم قول د امام مالک رحمه الله امداد چې 10 رکعات دي دریم قول د امام ائمه ثلاثه خو دي وی 10 رکعات دي او امام مالک رحمه الله وی یو سلويخ 14 او 10 رکعات دا درې روایت د امام مالک رحمه الله نه دي خو دا دریم قول باندې بیا ټول دي
چې تراویح 10 رکعات دي، اوس 8 رکعات دي یا 11 رکعات دي، نو په هغې باندې چې زه درته ځم اوس په ډېر ټیم لګي. خو زه مقصدي مسله درته بیانوم. مقصدي مسله دا ده چې دا رکعتونه خلک د څه دپاره کوي؟ دپاره د دې چې الله ته نږدې شو. دا وابیان غیر مقلدین دا د الله نه خلق لري کوي. نو یا ترکات وکاو بیا چې د سزلم غواړي تخته. عمر رضی الله تعالی عنہ 20 رکعات وکا، علی رضی الله تعالی عنہ 20 رکعات وکا، ائمه 24 رکعات وکا، غیر مقلدین راولګي دل وینا 8 رکعات وکا. ستاو منو کو د صحابه ومنو، د ائمه 40 منو کو ستاسو بیا د سو منو. علا کل حال دا صرف او صرف بس اوس خدغه د نیټ دور شو، نو په دغه باندې یو بیان نیمور کی هغه د غیا صادره په سر باندې چولی پټکی مټکی خوسم نه وای، پټکی نه وای، د غیا صادره په سر چولی بس منسله سوکرا شو هغه دی او دغه دی میدان تراشه بیا بم پته ولګي. دا نیټ میټ په دې باندې بتا بس کم ځای کې ګرځم کوټه کې د دن نزان پسې ور بن کړي او ویډیو راولېږي. نو پته نه لګي ته افغانستان کې، پاکستان کې، سعودیا کې دی خو پته نه لګي. کوټې نه دن ویډیو را لېږي او 8 رکعات دي او تراویح نشته. میدان تراشه او الحمدلله د دیوبندیانو د دوی په هر میدان تختیدلی دي. دیوبندیانو ته نشي ساره دي. اگر چې دغه عوام رونه راټینګ کړي چاته وای ایو راته بل ورځ راغی وای ایو وای چې د قران د ویلو ثواب نشته، وای دا په ناظره چې قران وای د دې وای ثواب نشته، وای دا پکې چاره واستې دي چې ترجمه دل نه درځي، نو وای د دې خو ثواب نشته. نو موږ طالبان والته دي د سرکی طرف ته یو راوته دي، نو هغه وای چې د دې ناظره ثواب نشته. ما ته ورته صرف دومره وایا چې ته دا وای چې چاله ترجمه نه ورځي ثواب نشته، نو د دې الف لام میم ترجمه خو راته وکړه، د دې الف لام میم ترجمه چاله ورځي سیبا. نو کو ته دا وای چې ثواب نشته، نو الف لام میم ته وباسه د قران. علا کل حال د دوی مطلب دا دی چې متلاوتونه کوي، ما قران وایي، ما تراویح کوي، هر سپری دی راځي موږ سره شي او دغه بس ګډه وډه بدر توایو. نو بیا به وګدي تراویح کوي. نو ستا خو ما وګدي تراویح مونږ لیدلې، ستا وګدي تراویح خو ما اون لیدلې. خو هغه سعودیا والادین هغه په قران ختم کی، نو ته خو دلته قران هم پکې نه وې کنه. علا کل حال وخت ډیر کم دی، خو عرض مې دا کولو چې کومنګ دا روجا په عبادت باندې تیر نکړه او خو عبادت هم پکې اونکو، نو د رسول الله مبارک او د جبرئیل علیه السلام د خیرو مصداق په ګرځېګو. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې په دې روزو کې موږ ته د صحیح عبادت کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا کې سمې په دې ملک توفیق راکړي، خپل رضا خپل یارم نصیب